د باران ډېرې عام ولس وایي چې په 21مه صدۍ کې خو دوی د ګیس او د بجلۍ غونډې نعمت نه محروم دي او حکومتي چارواکي پرې غم غرض نه کوي او کو داسې وي نو دوی به د حکومت غړو د خوجرو مخې ته احتجاجي پرلتې پیل کړي او د هغې ذمهوار به هم دغه غړي وي. د باران ډېرې ولس وایي چې وړاندې د دوی بجلي د ملکنډ نه وه خو اوس ترې هغوی کټ کړې ده او په تیارو کې ناست دي. نو باید چې د 400 واپډه دي دوی ته بجلي ورکړي خو د دغې دپاره د MNA او MPA کوشش ضروري دی. پخواني ډسټرکټ ناظم احتجاجي مظاهرې ته پخواني ډسټرکټ ممبر معزالله خان احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت وویل MNA صاحب تا ته زه دا وایم 2 کاله وشو تا د ګیس پایپونه راوړي دي سړکونه صاف شول ته به بیا لپاره دا ګیس پایپونه چې لګیا سړکونه به ورته ماته تاسې مه کوه د پاکستان خزانې له تاوان مه ورکوه دې وخت کې سړکونه وران دي خپل پایپونه ښخ کا بیا بې له پاسه سړک صاف شي او دا مضبوط راشي. لهذا د پاکستان د خزانو خیال وساتئ ولې چې تاسو به دا خزانو باندې لکه د خمارانو ناست دی او من درته د ټکس په ذریعه باندې تاسو ته سعودي غریبه وه د ټکس په ذریعه باندې تاسو ته دغه رزق درکړی کېږي. بل دا وکړئ چې دا ګیس پایپونه هم زر تر زره ښخ کړه وعدې دي دا راته پوره کړئ یو راته بجلي زر تر زره بحال کړئ دا ګیس چې کوم دی د دې پایپونه ښخ کړئ کوم دی دا سړکونه موږ ته وړاندې چې دا وکړئ بل په دې ملک کې امن راشي. دغه مظاهرچیان وویل کو دوی ته په یوه هفته کې دننه بجلي او ګیس میلو نه شوه نو دوی به د احتجاجونو دغه لړۍ د 400 د چوکه پورې وغځوي. د ذکر وړ ده چې دا مهال دوی ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه چورلټ انکار کړی دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز بارام ډیری تحصیل تنګي.